الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. مبادیاتو کې پرون څه وضاحت شو، اصطلاحات د علم بیان شو او دغه شان د کې بعضې څیزونه هغه بیان شو چې زموږ د ضرورت وي. د علم تعریف مولوي صاحبانو چې دا نظري دی او که دا بدیهي دی او دا ممکن د علم تعریف ممکن دی او که ممتنع دی. مکمل درې مذاهب پکې ذکر شو چې یو د جمهور، یو امام غزالی رحمت الله علیه او دریم نمبر امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه. دغه شان کې مولوي صاحبانو بیا موږ دا ویلو چې د علم نور ذرایع هم دي چې هغه کې موږ وضاحت کړو چې هغه وجدان، تجربه او نظر عقل او دغه شان کې فراست حدث دا یو داسې قوت دی د کوم نظریه چې مطلب یې فکر ته بغیر تفکر نه ذهن منتقل شي. د فراست ترڅو د حدث درجه د حدث ابتدائي مقامات سے او عقل بھی بلکې کې اور فکر او تلاش او ترتیب سره انسان دې د نتیجې ته رسیږي. خپل له احساس نه کیږي چې د هیڅ پاسې اول کې دا کوم محنت دماغ کوم محنت کړی دی او دا چې اکثر کامل العقل او صاحب الرأي انسانانو ته فطرتاً سکیږي. مولوي صاحبانو حاصلېږي. مولوي صاحبانو دریم نمبر کشف دی. مولوي صاحبانو کشف معنا دا ښکاره کول، پرده وجودول. کشف غیر مادي څیز ده، مادي څیز دی. مولوي صاحبانو کوم چې د حواس خمسه نه بغیر حاصلېږي. د حسن ترسو د کشف درجه ده د انسان د نیک اعمالو او د حسن اخلاقي د ودې د انسان د باطني علم مولوي صاحبانو سکیږي، حاصلېږي. څلورم نمبر چې ده د الهام، دا هم د سره هم انسان ته سکیږي، علم حاصلېږي. الهام په لغت کې څه ته وایي؟ الالهام په لغت الاعلام مطلقاً شابه خبر ورکول دوای او په اصطلاح حفاظت الخير بالقلب بالخير فبالخير خرجت الوسوسة وبالحفاظة لأن وصول المطلوب إنما هو بطريق الانتقال والحركة لا بطريق الفيض والإفاضة، وهي إنما يكون من جانب المفيد فيخرج بحدث مولوي صاحبانو وضع شابه ترجمه روانه مستفيزي شابه عبارة أخرى الإلهام إلقاء بالقدر بطريق الفيض أي بلا اكتساب واستفادة شابه. البحر المحيط في اصول الفقه مولوي صاحبانو ترجمه او په اصطلاح کې زیاتواله د خیر د پزړه کې مولوي صاحب په خیر سره نو دې سره په خیر سره ته وسوسه وته مولوي صاحبانو او په اضافت سره ته فکر او قوتلو. ځکه فکر کول په طریقې د انتقال او حرکت کول سره راځي، نه په طریقې د فیض او د اضافت سره. او د الهام چې مولوي صاحبانو دا یو فیض وي، په دې سره ته وتلو حدث وتلو مولوي صاحبانو. ځکه حدث د جانب د مستفید نه دی او په بل عبارت سره د الهام معنا ده په زړه کې القا کېدل په طریقې د فیض سره بغیر د څه کسب نه. مولوي صاحبانو زړه کې شابه سره د خیر خبره باندې د فکر او نظر نه جانب الله اټول د الهام وایي او د الله تعالی طرف نه بیا کرام او د کرام ته روحاني تور پرځ کې اچوي. په دې کې سړی او په دې تخصیص نشته دی. لکه حضرت موسی علیه السلام کو ته الله تعالی الهام کړو، حضرت انبیاء کرام علیه السلام وحی او الهام کو ابن سبحانه د انبیاء کرام علیهم السلام وحی او الهام دا سوی مولوي صاحبانو دا حجت ده هم مولوي صاحبانو. البته دا وحی خوب هم حجت وي، د انبیاء کرام خوب سوی حجت وي مولوي صاحبانو. ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام د خوب په لیدلو سره خپل د ذبح کولو اراده د خپل زوی دلته د کاتب نه غلطي شي، د خپل زوی د ذبح کولو اراده وکړې وه مولوي صاحبانو. چې الله تعالی په قرآن کریم کې صفت بیان کړی دی. البته دا د کرامو مبارک حکم دا دی چې خپل الهام د کتاب الله او د سنت نبی صلی الله علیه وسلم د خلاف یا د شریعت د قواعدو د خلاف په دې باندې عمل کول جایز نه دي. کوم الهام چې د اسلام د اصول د خلاف هغه الهام رحماني دی نه دی، بلکې هغه مولوي صاحبانو دا خبره یاد ساتئ چې یو د انبیاء کرامو خوب دی، یو زمونږ د عامو مسلمانانو خوب دی. ځکه اولیاء کرام یو که عام دغه وي او کچره دې کې نیکان بندگان هم داسې خوب وویني چې هغه د اصول د دینو نه خلاف وي، په هغه به څه نه کېږي، عمل به پرې نه کېږي. مولوي صاحبانو زمونږ دلایل څلور دي که نه، قرآن دی، حدیث دی او دغه شان ته اجماع ده او قیاس شرعي دی مولوي صاحبانو. او امام غزالی رحمت الله علیه هم په دې کې وضاحت کړی دی. د الهام د صادق او کاتب معیار هغه د دین اسلام اصول دي. کله دین اسلام ته موږ خلاف یا الهام مردود دی. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې مسلمان
ابو سلیمان درانی ته فرمایلی دی په الهام باندې هغه وخت پورې عمل مکوا تر څو پورې چې کوم آثار د دې تصدیق ونکړي. تا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په فتوح الغیب کې فرمایلی دی الهام او کشف باندې عمل جایز دی مولوی صاحبانو ها په دې شرط سره چې د قران او د حدیث او د اجماع او د قیاس صحیح مخالف نه وي مولوی صاحبانو. حواس باطنه هم پینځلي مولوی صاحبانو حواس ظاهره مخکې ذکر شول مولوی صاحبانو حواس باطنه هم پینځلي د هغه هم وضاحت کو چې د حواس ظاهرو پسې پشانته کې باطنه هم پنځه موجود دي چې تاسو سراسر د دین خبره نو خو تاسو مخکې دا ویل خو اوس معمولی تاسو ذهن ته دا خبر راول و مولوی صاحب د حواس د ظاهري بچان باطني حواس هم پنځه دي کوم چې د دماغ په بطور کې مدارک سره کې حواس شوي دي د فلسفه په کتابونو کې دا په تفصیل سره بیان شوی دی مولوی صاحبانو. تاسو سوچ وکړئ چې په دماغو کې دا دومره بطون د کم ځنه خود به خوده کې دی شي اس کله نشي کېږي. دا فلسفه چې کله سوچ او فکر کوي دوی به عقل کار کوي چې دا خود به خود نه کېږي. لکه تاسو ته ما یو فلسفي قول ذکر کړو هغه چې فیکټر په نوم باندې هغه خپل نور وخت وکړو ماشوم لوګ کول او د وخت باندې نظر شنو چې د وخت د ډیزاین ته وکړو دا خود به خود نه شي کېږي. دا څنګه نو خو دهریان دي کله خدای باندې به بل ایمان راوړل بس واپس خبره ارتقا طرف ته ذهن بوته چې دا بس په ارتقا کې خود به خود شوی دی. دا چې خود به خود کېدی شي بده کې ورو زرها او سامان دالې لګېدلې دي دا خود به خود کېدی 30 लाख بلبونه به استرو کې سو 30 लाख بلبونه دا چا دومره باریک تارونه داسې دا وایرنګ په جسم کې خور شوی دی. الله وایي کنه هو فی انفسکم افلا تبصرون دي ځان ته لګور په ځان دې ډانچې ته لګور یو عالم اصغر دې کنه دی ورته ځبانو عالم دې دا عالم څنګه دی چې څونه ډاکټران څونه د میډیکل شوبې دی اوسه پورې د انسان مرکز ته دوی نه رسیدلی. تاسو د څوک چې د هارت ډاکټر وي د سپیشلیست وي د زړه هغه نه تاسو ته د جان پہچان وي تاسو څوک چې په دې کې کوم عجایبات پرې زړه کې الله یې دا خود به خود کېدې اس کله نشي کېدای مولوی صاحبانو. نو خو به څنګه فلسفه مری نو د فلسفه په کتابونو کې چې دا د دماغ او د بطون ذکر شوی دی نو دا خود به خود کېدل شي اس کله نشي. خو موږ لسناسو دا د کول په کار دی مولوی صاحبانو. اول نمبر چې دا حصہ مشترک دی مولوی صاحبانو نو دا د بدنول په ابتدایي حصہ کې مولوی صاحبانو دا هغه قوت دی کوم چې د جزئیات مخصوصه صورتونه په ترتیب سره کوي مناقش کوي یعنی د حواس ظاهرونه او زموږ د حواس ظاهرونه چې کوم دغه حاصل شي دا صورتونه سمو کی دا خبر کې نو اول نمبر کار د څه شه دی دا د جزئیات مخصوصه صورتونه څه کوي دا مناقش کوي مولوی صاحبانو. دویم نمبر دا قوت خیال دی مولوی صاحبانو. دا د بدن اول په اخري حصہ کې وي د دې کار مشترک صورتونه محفوظ کول او دا هغه قوت دی چې دا صورتونه محفوظ ساتي کوم چې په حصہ مشترک کې تفصیل شوی دی په محل د صورت کې د باقي د غیر کېدو نه وروسته چې کله وغواړي دا هغه صورت استهزاء کړي لہذا قوت خیال قوت خیال چې دی دا د حصہ مشترک خزانه ده بدی کې دا قوت حصہ مشترک وي راجذب کی او دا به سو کې محفوظ کی ځان سره مولوی صاحبان. تو سوچو که دریم نمبر قوت وهم مولوی صاحبانو دا ټول د دماغ سره تعلق لري لیکن د دې زیات تعلق لري د درمیانه بدن دا شابه دا قوت کوم چې د محسوس چیزونو معنوي خبره ادراک کوي مولوی صاحبانو کوم چې د حواس ظاهر سره حاصل شوی نه وي لکه محبت رغبت او عدالت وغیرہ. څلورم نمبر قوت حافظه مولوی صاحبانو دا قوت د دماغ او د اخري بدن مولوی صاحبانو په ابتدایي حصہ کې وي د دې کار د قوت واهمه چې د کوم معنا ادراک وکړي مولوی صاحبانو دا قوت هغه مدرکات حفاظت کوي دا د وهم د مدرکات او خزانه د مدرکات مولوی صاحبانو څه کوي محفوظ دي. پنځم نمبر قوت متصرفه دی مولوی صاحبانو دا قوت د دماغ او درمیانه بدن په ابتدایي حصہ کې وي د دې کار د حواس ظاهره او د حواس باطنه لوړو خزانو یعنی د خیال او حافظه کې کوم صورتونه جمع شي دا قوت هغه صورتونه باندې د باز سره یو ځای کوي او باندې ختموي او د تصرف کوي او نوې فارمولې جوړوي مولوی صاحبانو. فائدہ قوت متصرفه ولې چې کله عقل په خپل معلوماتو کې استعمال کی مولوی صاحبانو دې ته څه قوت مفکره وایي او کله چې دا قوت واهمه استعمال کی مولوی صاحبانو نه ته به څه قوت متخیله وایي مولوی صاحبانو. د علم شپارس اقسام مولوی صاحبانو اوس موږ مختصر غونډه کې وضاحت کړی چې دا شپارس اقسام د علم چې دي دا راجمع کړي دي او د دې څه کېږي هغه تاسو ته دغه بیانېږي څوک د وجه د حصر مولوی صاحب تاسو ته بیانېږي په آسان انداز کې بتاو ته په وخت ضرورت کې دا پکار راځي مولوی صاحبانو چې په دې کې د شپارس اقسامو کې څه تصورات دي او څه پکې تصدیقات دي مولوی صاحبانو باقي څه تصورات دي او څه تصدیقات. اول احساس
دویم تخیل، دریم توهم، څلورم تعقل، پنځم مرکب ناقص، شپږم مرکب انشائی، اووم تخیل، اتم وهم، نهم شک، لسم تکذیب، یولسم ظن، دولسم جعل مرکب، دیارلسم تقلید، څوارلسم عین الیقین، پنځلسم علم الیقین، شپاړسم حق الیقین. وضاحت موجود دی مولوی صاحبانو. وایي که ادراک د مدرک وشي مولوی صاحبانو په حواس ظاهره سره نو ته څه وایي؟ احساس وایي. لکه څنګه مثال ته زید وویني مولوی صاحبانو، نو د دې په کتلو سره د څه شی شو؟ د زید احساس تا ته وشو که نه؟ او که دا څیز په حواس باطنو سره وپېژندلی شي بیا د تخیل وایي. لکه مثال داسې دی، تا زید ولیدو هغه بیا څه شو مولوي صاحبانو؟ هغه لاړو او بیا چا د زید په باره کې ستا نه تپوس وکړو مولوي صاحبانو، او ستا په ذهن کې څه شی شو؟ دا خیال راغی مولوي صاحبانو، صورت راغی، تخیل وایي. مدرک جزئی وي مګر محسوس معنوي وي. مولوي صاحبانو اوس مدرک دی دا جزئی دی خو دا محسوس معنوي دی مولوي صاحبانو. دې ته توهم وایي. لکه د زید محبت دا مفرد دی، جزئی دی. او مولوي پوه شولې؟ او که مدرک دی کلي وي نو دې ته د تعقل وایي. مثلا د محبت او نفرت دا مفهوم یې څه شی دی مولوي صاحبانو؟ کلي دی که نه؟ پوهېږئ په دې مولوي صاحبانو. او بیا که مفرد که مدرک مولوي صاحبانو مفرد وي مولوي صاحبانو بیا د دې څلور قسمونه دي. د دې څلور ذکر شو کنه، احساس او تخیل، توهم او تعقل مولوي صاحبانو. او دغه شان د اوس مرکب ته خبره لاړه. او که چېرته داسې وي دا څیز مرکب مدرک مولوي صاحبانو عبارت وي ما ته لږ برابر شي مرکب وي نو دا یا مرکب تام یا به تام یا به ناقص وي شابه څه ناقص وي نو دا د علم پنځم قسم دی. څلور مخکې ذکر شو، دا پنځم شو. او که مرکب تام وي نو دا به یا خبري وي یا به انشائی وي. دا شپږم قسم شو د علم. که خبري نو په دې کې به یا حکم لګوي شي یا نه، یا نشي لګولی. که حکم نشي لګولی د تخیل وایي. او که حکم ولګولی شي نو بیا به درې حالتونه دي، یا به دا حکم صادق وي او کاذب، یا دواړه احتمالات وي. که دا حکم کاذب وي نو دې ته تکذیب وایي. او که دا دواړه حکم دې ولګاو په هغې کې بیا حکم څه شو؟ کاذب مولوي صاحبانو تکذیب ورته وایي که نه؟ بیا که دا دواړه احتمالات وي نو بیا به احتمالات دواړه څه وي؟ برابر وي. یا به یو جانب څه وي او بل جانب به څه وي؟ مرجوح وي. که دواړه جانب برابر وي دې ته شک وایي. او که یو جانب راجح وي نو دې ته ظن وایي. او که جانب مرجوح پاتې وي نو دې ته وهم وایي. او که هغه حکم مطابق للواقع نه وي دې ته جهل مرکب وایي. او که حکم رښتونی وي او هغه مطابق للواقع وي دې ته څه وایي؟ شاباس جزم وایي. د جزم به دوه حالتونه دي، یا به د تشکیک د مشکک سره ظاهر کېږي. که ظاهر شي نو دې ته تقلید وایي. او که ظاهر نه شي نو دې ته یقین وایي. بیا د یقین درې حالته دي. که یقین د مشاهدې نه حاصل شي نو دې ته عین الیقین وایي. او که یقین په دلایل سترګو ویني عین الیقین شو مولوي صاحبانو. که په دلایلو سره حاصل شي نو څه شي؟ علم الیقین شي. او که په تجربې سره شي نو بیا به حق الیقین ته ورسېږي. مولوي صاحبانو دې پورې وضاحت وشو. اوس د علم تعریفات کو، پنځه تعریفات چې په مرقات کې مونږ تاسو ټول ویلي دي، د هغې څه تعریفات کو. او دې سره څه ناڅه دلته زموږ چې د کوم د علت او د معلول سلسله ده چې ملحدین موږ سره کوم ځای کې موږ سره بنیادي بحث کوو، نو هغې ته انشاءالله را روان یو را رسېدو کېو. نو دا پنځه تعریفات دي، د دې وضاحت کوم مولوي صاحب. تعریفات د علم په مقدمه د مرقات کې مولانا فضل امام خیر آبادي رحمه الله متوفي 1240 د علم پنځه تعریفات کړي دي. اول تعریف العلم وحصول صورت الشیء. العلم وحصول صورت الشیء عند العقل مولوي صاحبانو. علم عبارت دی د حصول د صورت د یو شي نه په قوت عاقله کې. یو څیز باندې تا ته علم حاصلېږي مولوي صاحبانو، پوه شولې؟ بیا تعریف العلم والصورة الحاصلة من الشيء عند العقل مولوي صاحبانو. علم عبارت دی د هغه صورت نه کوم صورت چې حاصل وي د یو شي نه په قوت عاقله کې. یعنې د کوم څیز تصور چې په ذهن کې راتلو ته څه وایي؟ د یو څیز تصور ستا په ذهن کې راتلو دې ته څه وایي؟ علم وایي. وضاحت دا خبره یاد ساتئ که اول تعریف د علم کې تعبیر ونه شي بلکې په خپل ظاهر باندې شي نو بیا په اول او دویم تعریف کې دا فرق دی. اول تعریف د علم عبارت د اصول د حصول به د صورت دې کې به ته موږ څه کوو؟ تاویلات کوو. که اول کې ګوره که تاویل پکې ونه کړي نو د اول تعریف به عبارت شي د حصول د صورت نه، یو صورت ستا ذهن ته راغی. او دویم تعریف عبارت دی د صورت حاصله نه چې کوم صورت ستا ذهن ته حاصل شي. اول تعریف چې علم عبارت شو د اصول نه، او دویم تعریف عبارت شو د نفس صورت نه. دریم تعریف العلم هو الحاضر عند المدرک مولوي صاحبانو. علم عبارت دی له هغه شي نه کوم شي چې حاضر دی مدرک ته، او مدرک عبارت دی له عالم نه حاضر نه مولوي صاحبانو. دا دریم تعریف شامل دی علم حضوري لره هم عالم حضوري لره هم خپل
خلاف د اول او دویم تعریف چې هغوی دواړه خاص دي د علم ممکن پورې. د علم دا تعریف څلور اقسامو ته شامل دی، که علم حضوري بالذات وي لکه علم حضوري کې، او کله حضور په واسطې د صورت سره وي لکه علم حصولي. داسې مدرک هم عام دی، واجب تعالی او ممکن ته شامل دی. مدرک واجب تعالی وي علم قدیم دی، او که مدرک ممکن وي نو علم به حادث. دا د علم تعریف د تصور علت او معلول یو بل لپاره لازم او ملزوم دي کنه دي، دا تاسو ویل دي کنه دي. د فلسفو د اعتراض هم امام غزالی رحمت الله علیه ورته دي جوابات کړی دي. څه کړی او دا لازم نه چې د علت او د معلول په میاش کې رسوي چې لازم دی وي. لکه ګورو باران، د باران د بارتي څه علت دی؟ اورز دا کنه دا اورز بوي او سبوي باران بنوي. یا لکه د تندې ماتېدو د بار څه علت دی؟ اوبه دي کنه، اوبه به ډېرې اوس که تنده به دې نه ماتېږي. داسې نور هم مثالونه به بیان شوي دي مولوي صاحبانو. او اوس دا دومره جاهلان دي او دا اوسني ملحدین دوی وایي چې دا معلول ځان ته علت په خپله پیدا کوي. څه کوي؟ هغې سره زموږ لپاره چې اوس سره هغه ویلې ګوره وایي دا شیشه د تا په کاڼي باندې وویشتله. مولوي صاحبانو شیشه د په کاڼي وویشتله نو چې کله دا شیشه ماته شوله، څه شوه؟ شیشه چې ماته شوله مولوي صاحبانو نو څه شوه؟ بیا څه وګرځېده؟ کاڼي څه وګرځېدو؟ علت وګرځېدو. ویره وایي شیشه موجود دی چې معلول د ماتېدل پکې نشته دی. نه پوهېږئ؟ وایي اوبه دي او دا فصل دی مولوي صاحبانو. فصل دپاره وایي څه شی اوبه څه شی دي؟ فصل دپاره اوبه علت دی مولوي صاحبانو. دی څه وایي؟ دی سوال کوي تاسو باندې ملحدین، جدید ملحدین چې د په علت او معلول چې څه خبر دی الټه پلټه پیش کوي. تا به کنفیوز کوي، څه به کوي؟ تا ذهن کې به شکوک واچوي. ته به وایي دا علت او د معلول دی او که څه مسلمانه ته خو لږ په دې باندې ځان پوهېږه. دوی وایي دا باران دا فصل دپاره اوبه علت دي. وګوره وایي اوبه نشته دی او فصل موجود دی. وګوره معلول ځان ته علت په خپله پیدا کوي. دی به څه کوي مولوي صاحبانو؟ ته به ورته وایي چې بابا ته علت او معلول پېژنې او که نه پېژنې ځان نه لګې دا علت او دا معلول دی. نه، دا څونه چې دا څونه سبا درس کې مکمل انشاءالله په دې باندې به موږ وضاحت کوو. یاد ساته چې د فصل دپاره علت دا تخم دی، اوبه ورته نه دي. چې تخم نه وي اوبه دې موجود وي که نه مولوي صاحبانو فصل به وشي. ډېر وخت اوبه هم موجود وي مولوي صاحبانو بیا هم څه کېږي؟ فصل نه کېږي. دا ټول څیزونه چې ته راجمع کړې دا په منظره د جسم ګرځېږي. د ده دپاره به یو علت پکار چې علت العلل موږ ورته وایو. بل دا علت چې دی د علت او د معلول په دا کې به د علت څو د علت تامه څو اقسام دي؟ څلور دي که نه؟ علت فاعلي به یو څیز چې علت او معلول دا دغه جوړېږي، دا جمله برابرېږي، دې کې به څلور خبرې وي. علت فاعلي به وي، علت صوري، علت غایي او علت مادي. دا به پکې موجود وي. هر څه خبر راواله دا علت او دا معلول ځان ته علت پیدا کوي. والله عجیبه منطقیانه تاسو عجیبه. خو هغوی سره څه خبرې نو تاسو څه کوي؟ په منطقو کار هم دا دی چې څوک یې تا دوکه کې واچوي. نو دې نه به تاسو څه ناسبه خبرې دا ځکه پکې موږ دا څه ناسو تعریفات د منطقو را ذکر کړي دي. ستاسو ذهن ته څه خبرې مخې ته راځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.